ورجي بسم الله الرحمن الرحيم. بیا شرقایت تو ورجي هو علم التوحيد وصفاته، هو علم التوحيد والعلم الصفات. دا علم د توحید دی، علم د چا د جی د صفاتو دی. نو عبارت د شرقایت څنګه د چا سره شرقایت شته؟ شرقایت ځان سره ساتي، ګوره د دې سره بشته شرقایت خامخا ساتي. وایي په خامخا به شرقایت ساتي کنه. خامخا به شرقایت ساتي، ځان پوهه کا. صحیح شو؟ څنګه دی؟ همړه څه چل کې دا څه دا تاسو دسته د پرې دا ځان کېږي دا ځا وشو بټن نه تم نه معلوم بل ځای کې لګي مزه بینه. وعلم التوحيد فإن مبنى علم الكلام، فإن مبنى الشرائع والأحكام وقواعد وأساس قواعد عقائد الإسلام، أساس قواعد عقائد الإسلام ورپسې هو علم التوحيد والصفات. ده هو علم التوحيد ده إن بارسي شو خبر شو کنه. مبنى علم الشرائع والاحکام اساسا په مبنى من عاطف شو، معطوف سره معطوف نه اسم شو. دینه هو علم التوحید والصفات دا شو، او علم التوحید الموصوم بالكلام دا بیا صفات شو. دا علم التوحید، دا علم التوحید والصفات موصوف یعنی مضاف سره مضاف له موصوف، الموصوم صفات شو. دا غي هسي علم التوحید چې موصوم نه په کلام سره، المنجي عن غیاب بجدای دویم صفات بعد صفات شو چې د غایب د شکوکونه او د ظلمات او د اوهامونه چې د څور کوي ها نجات ورګي کنه. اوس راشه جی هو علم التوحید والصفات. خبر دا ده جی چې زستانه دا تاسو کومه چې دا علم د توحید او دا علم التوحید والصفات دا ځان په خبره باندې پوهه. دي کې دوه احتمال دي. څو احتمال جوړي؟ یا دغه معنا اضافي مراد ده، معنا څه؟ او یا دا نوم د علم دی. اچاره چې نوم د علم شي نو بیا وروسته جی دا نوم چې دی کنه پوه شئ په بیا وروسته الموصوم بالکلام ولې به الته خدا وایي چې نوم کلام دی او ته دا نوم دی نو نوم دام دی او غم دی وای نوم هغه دی دا نه منم بیا الموصوم بالكلام نه ستان تاسو کومه دا علم التوحید دا نوم د علم دی کنه دا وصفي معنا مراد ده اضافي معنا ټیک شو. خو چې کله نوم شي نو بیا به څه تعبیر شي بیا د الموصوم کلام وتوي وای وس خدای دا نوم دی نو دا نوم ولنه پوه دیر هغه اول خو تا اول تقدیر جوړ کم یو چې اضافي معنا اي علم يعرف في ذلك دا وس دغه معنا ترکیبي معنا مراد ده. څه علم الصفات او علم التوحید والصفات دا علم اضافه صفاتو یو دي علم ده چې يعرف فيه التوحيد والجه دا بګیز دکی او په دې علم يعرف في ذلك دا ترکیب اضافي شو کنه. خو ګوره اضافت چې د یو شي ته کېږي دا غي یو تعلقي لکه اوس کومه ته وایي دا طالب المدرسه دی، طالب قاسم العلوم، طالب القاضي. کله استاد دی طالب فلان الاستاذ فلان
طالبو لکه د طالب اضافت استاد تم کیږي کتاب تم کیږي مدرسې تم کیږي یا ساته چې کله اضافت کیږي دا تعلق به بیا بیانې نو طالب د قاضیم دی ځکه چې د زده کوي طالب د مدرسې هم دی چې دلته زده کوي طالب د استاد هم دی د دنه زده کوي لأنه أستاذه لأنه مدرسته الظرف الذي يتعلم فيه او قاضي ته نسبت کوي ځکه دغه قاضي دی وایي نو دلته د علم اضافت د توحید او صفات ته وګو نو تعلق څه دی په يعرفو کې دا تعلق بیان کو څه بیان کو کنه تعلق بیانې په دې کې دا دوه شیزونه زده کیږي او اهمه مرکزی موضوع د علم د دې علم سره لکه ما ته ګوره په دې کې دا زده کی په دې کې هډل خبره عذاب القبر بیان کوم ده بچا کې په علم کلام کې خو دا به څه دي ها دا دوه موضوعات په کې ډېر اهم اعلی دي کوم یو توحید او صفات څه شو یو په ذالک دې ته چې دا ترجمه وکړو په ذالک نو څه مراد ده فالمراد هو المعنى الاضافي ويمكن ان يراد المعنى اللقبي دا قبل شوخه كما يشوف وياد ساتا لقبي ولي دلت بقى يمكن ان يكون هذا اسمه تزي ولي ده نوم ده علم ده لقب ده ولي اصل کې نوم په درې قسمه ده نوم څه یو نوم اسم محضر ده یو اسم کنیه ده یو اسم څه په انسانانو کې اسم محضر لکه زید عبد الله دا نوم ده او ابن عمر وته وي دا څه شو دا کنیه شو تشو او بیا سي یو وصف سره چې هغه مشهوري هغه د سوی لکه حیدر کرار حیدر سو نوم علی ده خوشي او سره کنه او پلار سلمو ابن تعالی ابن ابي طالب ځان په خبره باندې پوهیږي نګوره کنیومي او سي لقب پیژنې یو کمال پکې د کمال د وجې نوم ولا خلق ورکی دا لقب سره وي نو جی دلته کې دا ځکه وي نو اسم یې نه چې هاذا او يراد او يقال انه اسمه د اسم در په کاپ یو خو لقب ولې ځکه اسم عام کنه یار دا کم نوم ده لقب د قبيله د اسم ده خو د قبيله د لقب نه ده لقبي او ځکه چې دا کوم دای کمال شو څه شو توحید او صفات کې ذکر نو دلته راشه او توحید د ټولو اعلی موضوع ده دې نو چته موضوع نشته چې کوم ځای د الله یووالی په کې بیانېږي بیا وایي چې دا نوم شو څه شو بیا سره خبرې به کوم ما سره به جنگ نه کوي چې جی دا نوم دام نوم دی او دا بل کلام نوم دی نو کلام ته نوم وي او دې الموضوع بالكلام فنسبة الوسم إلى الكلام الموسوم بالكلام لكونه أشهر أغسله كم مشهور نم زين الكلام تنويس المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام أول خجي أستاذي وخبر راتوكا جدا غياهب شكوك دا غياهب لفظ شكوك تا مضاف ته ظلمات بیا أوهام تا مضاف ته لو خو د غیاب او د معنا راتوکا او د شک معنا راتوکا بیا د ظلمت معنا راتوکا ظلمات او د وهم معنا راتوکا نو مفردات خو پیژنه کنه نو ځان وګي دا ظلمت مطلق تیرې ته ظلمت وای او ظلمت شدیده ته غیاب وای دا ایسته شو او د شک او د وهم من کې فرق وکړه ور اوله درجه چې یو صورت ستاسو ذهن تراشي او دا اوري د نسبت صورت ذهن تراشي څو نسبت د راشي کنه خو چې دا مرجوح وي څه هغه مخالف طرف راجح وي دې ته وهم دې ته زوی او شک څه ته وي چې دوه پور را پور برابرۍ پور را پور وزره کې زید ولاړ دی کنه دی ولاړ یاره وهم کې مې راځي چې ولاړ وهم کله پته چې د دې د ودرېدو مقابل کې نو درې چې نو درې د غالب ته تخکاری ته وایې چې دا ودرېدې سری موهوم دي هغه موهوم او چې دا غالب دې ته مظنون وي بیا سوې او چې پور را پور برابرۍ مشروق وته
دا تسوي مشکوک وته کنه یا اوس دا خو د الفاظ او مفردات معنا شو اوس تاسو څه خبره کوم په دې کې وکړه غره چې چې ته غیاب نسبت ته غیاب تیرې دوی خو شدید تیرې دوی نو دا د شک ته مضاف کو نو دا به دې چاته مضاف کړو وام ته مضاف کړو کنه سره ها ټیک شو دراغه تاسو ته دا لور خو معنا کوي او بیا به د غیاب اضافت شک ته او د چا او د ظلمت وهم ته د دې هغه تعلق به موجوده ولې دې وکړه هغه څه ورونه کو وې ګوره جی طالب جانا خدای دې وبخسر زمانہ اشاره یخذ المنجي ولي دا صفته ولي ذکر کو د علم کلام فائده د فوائد دا اشاره فائده سره شکونه بس دا ختم شي او د چانه وهمونه به ختم شي یقین سره بس دا دماغ مزین شي وصغ الغراء والغيهب ها مشتد سواده مشتد او ظلمت مطلق ما كان في الاورج مطلق تيري خاوس دا وجه د غیهب نسبت شک ته كون وهم ته ولنه كون ويفر رجحان الشك على الوهم رجحان چانه شک وهم ته ډیر کمزوري کنه او ډیر راجح ته اوچته نو چې اوچته نه د اوچته نسبت کو اوچته چاته اعلى ده مضاف کو نو اضاف الغيهب اليه او ظلمت مطلقه او مطلقه وکړه شديده وي غیر شدید دوه نورځي نو هغه هم سره نو هغه وهم هم کمزور دی دام کمزور دی نجم المله والدين دای د علامه کم یو نصفی رحمت الله علیه نامت هم چا کړل نصفی کړل کنه دا علامه نصفی ګوره دی علماء به پوخا چې کم دینو ګوره ځان په خپل څوک ځان نه کوم نه ځان ته مچ زه کم دین شمس الدین ما ورګه یا زه کم دې بدر الدین ما نه مړه چې تا ته خلق وای دا اخی علماء کې دا او د مرتبه د بکاته بس دا د نوم جوش شو کله په دې نوم یاد او زابل نوم بدل کو نه یو درې سره مور کړل نجم المله والدين ها دا خلاص وجد ملت او دین کې څه فرق دی ملت او دین د سره ټکي بلم ځکه شریعت او ته ملت او ته دین او ته كم یو چاته وي خپل وایي متحدان بالذات مختلفان بالايام فإن الشريعه حق الشريعه الهي جده شریعت الهي هو ته وایي کنه هغه ته دین او ملت ته وایي هغه شریعت د دوه معنا د ملت او د دین شریعت ته کنه سره نو دین وته وایي نو دا تغير اعتباري شو متحد ذاتا متغير شو فإن الشريعة من حيث أنها تطاع لها اطاعت کیږي صح نو دین وتوي ها دین دغه معنی اطاعت توي کنه چې اطاعت کیږي دین وتوي ومن حيث أنها تملا وتكتب ګره دې وجنه همیشه شی محفوظ کې ولیکا خاص کر دا علم بلیکي قلم نه بکار لږي خط کول ازدکا لیکل کوا او ته چې په خپل لیکلي کې دا بدل هیرو نشي کوي څنګه راوړی کنه بس خو ته لیکلي کنه او یو قرضې چې ده کنه چې بچاري باندې در باندې سو دا لیکل کوم همیشه دا ساته دا هیري هم لیکل خشه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا خو نه خيجي وایي به نو دا چې ده کنه چې لیکل کېږي ملت وته وي چې تملا املای کېږي او تكتب لیکل کېږي نو څه ته وي خو خبره تا کومه چې تملا کما صيغه د دې مجرد سوق ده لا حروف اصول سوق دي ميم فا كلمه ده کنه تملا او لا عين كلمه ده املا خدا ده کنه خ او دلته ملت ميم فا كلمه ده عين كلمه هم لام ده ولام كلمه هم لام ده مضاعف ده نو تملا وي او د ملت خبره کې او تملا وي څه نه ونه شي نو ګډ وډ وي ورنه په سوال باندې سوال مې سو ګوره ته د ملت وجه وي او به تملا نو تملا په ملت کې څه فرق ده حروف اصول کې فرق ده نو دی وی والاملال هو بمعنى الاملاء
لفظي د لفظ بره خبر نه کوم د معنا خبره د چا خبره کوم معنا د املاء او د املاء یو معنا املاء او املاء معنا څه شو لکه یو وی او بل لیکي لکه دا مبسوط نه مبسوطو نو مبسوط ته راواله دې په دې سر کې لیکي دې په کوی کې جیرو څو په کوی کې جیرو صاحب د مبسوط النمس سرخسی غالبا کوی کې کم څه کې جیرو شمس الملت والدين نو دې په کوی کې دې لیکي زه د ګور طالبان مته په کوی ناست چا پیرا دې د کوی نه لګیا سبق کوي او دومره ته یاد سبق کوي ښا او دومره معتبر کتاب دې دومره مربوط او دومره منظم او کته نو څو نو تاسو یاد اصل کې بخاری خلکو حافظین وجي بلا حافظه وایو امام بخاری رحمت الله علیه عراق ته چې لاړ کنه پوښې په دغه ته د عراق د مرکزی بغداد ته لاړ کنه خلکو به دغه جوړ کړ د سند دیو متن د بل سند دیو د متن ګټ ورته ته پیش کړ پس دا بیان کړ دیو لکه دا د هر یو د دې متن سره دا سند دی د متن سره دا سند ټول برابر خلکو چې دا حافظه ده ورته بخاری اسی بخاری دا زمونږ انور شاه کشمیری چې تم رسو دا ماته قسم کو نو کوم دا خبر پرې نه ماته کوی دا خبره ته نه کوم دغه مې راکړه د چا مبسوط ته خبره یې راکړه خدای املا خبره پکې واخه سوا املا پیژنې چې وای خو چې دا وای او بل لیکي دا وای او بل لیکي نو لیکل د بل چي سپويرسته وبمعنى الاملاء وقيل من حيث انه تجمع على ملت سو کوئی ملت څه ته لغوي معنی جمع ده او په دې معنی څه کیږي ها په دې خلک راغون دي ټول مسلمانان په دې دین راغون دي ملت وته وای کنه پس لري په دار السلام اعلى الله درجته في دار السلام دا بګر غل لګنه بګي دا دغه نو څه نشته دار السلام جنت دار السلام ولي وای او مراد دار السلام سو دار السلام چې کله له یو کور دی ویننه الجمرات جنت ته خدای بنده پوښي هغه جنت دار السلام ولي وای اصل کې سلام درې معنی جوړیږي سو بیا د دار السلام جو درې ترجمه دي من کو اوله کما سميت بیا لسلامت علیها د سلام نه مصدری معنی والا مطلب دا شو سو اغلا ان دار فيها سلام فيها يعني سلامة عن الآفات جنت کې فتره ایسو دار السلام لسلامت علیها من كل علم دلته سلام نه کوم انا واسطه دار فيها سلامة ولأن یاد آمد ګوره دار السلام سلام نه مراد هغه سلام دی چې فرشته به په دې جنتی باندې وای سلام علیکم هغه سلامون ته نسبت کړل چې د فرشته د خلی نه وځي هغه کلمه بیا د مصدری معنی مر شو کلمه سلام دې مراد شو وای کنه یا کلمه السلام واذا خزانه الجنه تقول عليه السلام علیکم فتح الله خالدین نو هغه سلام یا دا چې سلام نو مراد سلام نوم د الله ده مصدری معنی علم نوم نشاله دار یعنی دار الله تعالی دار نو بیا چې د خدای په نومونو ډیرو ته سلام بګول خو کو ځکه چې د اسم السلام تعلق د دې ځای سره دنیا کې خو سلامتی نشته دا پرون سلامتی اوازه وای دې تل څنګه من غل څنګه من د ناس څنګه دا رب مسکل دي چې نو دا ترشید نو ورته بوج راشي دې د خلکو د شکل بدل من دي دې خوشاله نو خو براوله سو ګلاس مسکل پنځه مسکل او نو مصطفی خلاص ایو کې بل شي اور ورته دې کار زیات ساتي ګره په خیال ساتي اوس دې بیا اوس کې دا خبر ولې سلامتی خبر کوم د دنیا سلامتی ځای نه نه دا قصه نه کومه د دې تم قصه وي او په جنت کې بدای نه به دهشتګردي وي نه به یری نه به زغی ګرځي نه به ډنډه به ګرځي بیا کوم ځای کې جنت کې ډنډه ګرځي بیا دلته خو خیر دی چې تاسو وګورئ جنت کې راته بیا سو وایو یو جنت ته وته شرمانه سو جنت کې بځای مو ته نه و ته وایو
ولأن السلام اسم الله من اسم الله فوظيفة إليه تشريفا لك بيت الله يا غا ناقة الله دا څنګه تشريفا له پوش او معنا د اسم سره الذي كان معنا لازم هو الذي منه وبه السلامة منه د تفسيريا او د سلامتيا راغلم د نه ده او د تفسيريا باندې سلامتيا ده ځکه الله تعالی سلام وي ووجه تخصيص هذا الاسم ظاهر تو ځکه چې د سلام نوم اثر په کوم ځای باندې پروت دی په جنت باندې دنیا کې سلامتيا شته بس ته طاويا كشح المقال سرموه یو ټکی دی خدا البته کتاب چې دی کنه شرقایل کې څنګه وایي چې زبر دا کتاب کومه طاويا كشح المقال ها عن التوزر بيها قال لك نسأل طاويا عن الإطالة والإملال ما يسأل أنه خبرك كوكا يعني عن الإطالة والإملال زاد ده مقال تشي ألوما لكن سوق تشانا إراز كي نو مخ دی خوا کې جو تشه وته راشي کنه او چې څوک چاته خبره کوي مخ ته اړولې او چې لغې جزان د سیاغه څه کوي دا ځای ته مخ ته کې او مخ ته وړي طاويا كشف المقال دا عبارت ته چا کنایه ده راز کنایه ده چا وای ګورجی طاويا كشف المقال الكشح الجنب تشه ته وای کنه او طي الكشف کنایه ده راز نه کنه